د کیمې داسې ریسیپي در کوم که نو داسې چل درته ښیم که نه چې دې سره به تاسو له ډېره اسانتیا شي چې څه ټایم مو زړه غواړي بس راوایخلئ سره یې کوئ او نه به پیاز سپینولي نه به ټماټر ورسره کې مکس دغه کول وي او بله دې کې دا خاص خبره چې دې کې تاسو الو اچولی شئ مټر پکې اچولی شئ سبزي کې اچولی شئ که نه او پیشمني دپاره دا ډېر بیسټ آپشن وي. پیشمني کې اکثر انسان وایي چې څه وکړو لږ شانتې سالن هم پکاري او ماښامي کې کله کله ټایم ناوخته شي نو هغې دپاره هم دا بیسټ چې بس تیار شی پروت وي او زر یې راواخلي انسان. نو دلته ما 1.5 کیلو کیمه واغسته او دې دپاره به چې دی مونږ ټماټر پیاز راواخلو لکه ما وله 3 پیاز راواغستو دغه شانتې تاسو 3 ټماټر راواخلي 5 څومره یي که نه دا ځنه خلک مسالې لږې زیاتې غواړي ځنه وایي چې کمې وي نو چې کمې مو خوښي خو 2 پیاز او 3 ټماټر پکې واچوئ او اوږه شوه ادرک شوه او شنه مرچکي شو. دا ادرک چې دی دا وله بیل وټکوئ ځکه چې دا اکثر چوپر کې پوره هغه شانتې پیساویږي نه ما پکې واچولو خو خیر کلک شانتې پکې ژوندی هم وي څه بده نه ده بس چوپر کې مې ووالو که تاسو سره چوپر نه په لاس باندې نري نري هم کړکولی شئ بس دا وګورئ دلته کې ټول چوپر شو اوس به دا مونږ دې کیمه کې واچوو. دې نه ما اوبه نه وباسلې کیمې نه اوبه وتې دي اچاڼ کې کېدی چې کله کیمه راشي او که ومینځله ځنه خلک دا کیمه وینځي او ځنه یې نه وینځي د هر کور خپله حساب کتاب وي که نه خو چاڼ کې کیمه کېدی بس بیا پې دې کې دا پیاز ټماټر ښه ښکلې مکس کوي او دې کې به لږ شانتې مونږ کوکینګ آیل واچو مطلب چې کم تیل مونږ استعمالو کټوی دپاره او لږه شانتې مالګه به پکې واچو. مالګه لږه شانتې ځکه پکې اچومه چې د دې که ډېره په میاشت هم دا پروت وي که نه دې ذایقه کې به فرق نه راځي او کوکینګ آیل هم دې دپاره زه واچوم چې دې سره دا شیونه لږ فرش پاتې شي او فریج کې میاشت پورې هم تاسو دا ایښی شي فریزر کې فریج کې نه بس دې نه به خپل حساب سره باولونه جوړ کړئ لکه چې څونه تاسو کیمه استعمالوئ. ما دا دې لوښي کې مې واچوله او که داسې ته پته نه لګي پلیټ کې واچوئ او پلیټ نه واپس هغې لوښي ته واچوئ نو بیا به تاسو ته اندازه کېږي چې دونه کیمه مونږ ته پکار ده خو د عام کیمې سایز نه به دا زیات ځکه لري چې دې کې پیاز او ټماټر راغله که نه نوره کیمه خو که مونږ داسې انته جوړم کو هغه خالص کیمه نو بس دا نور چې دا پخو دا چې ما کومه پلیټ کې پرېښوده د پخولو هم اسانه طریقه درته ښیمه کیمه مټر دله پخومه تاسو پکې کیمه الو هم پخولی شئ چې څه مو خوښي. نو دلته به کوکر ته ما واچوله زه کوکر ته ځکه ور اچوم چې زر شي تاسو یې عام پتیله یا دچکي کې هم باندې کولی شئ ورسره مې کې مټر واچول دغې مټرو په ځای تاسو الو هم اچولی شئ کني پکې الو واچوئ او بس مالګه پرې واچوئ او زه به پرې کوکر بند کړمه. که تاسو که دچکي کې پخوئ نو لکه اوبه پکې ښې واچوئ ځکه چې دچکي کې خو زر نه پخېږي او کوکر کې خو داسې زر پخېږي که نه چې دې له ما تقریبا ډېر پریشر ورم نه کو او دلته کې ما ورکوټې ټفن تیار کړی دا ورکوټې ټفن ځکه ښي که نه چې زه کور ځنه ټایم کور کې داسې نمونې چې آوي چې دا سالن نه خورم دا روجې نه خورم نو دا ورکوټې ټفن هغې نمونې دپاره پکار راځي او غټې ټفن چې تاسو 2 راواخلئ ښه ډېرې جوړې کوي کېږي دی چې لکه په یو ټایم سره کوئ. کوکر له ما دلته ورکو پریشر صرف او صرف 4 منټه ولې چې دا مټر هم زر نرمیږي او کیمه هم چې دی دونه خاص دغه خو ټایم نه اخلي. دې کې به اوس مونږه مسالې واچوو. مسالې پکې کمې اچوو چې کمې زموږ کور کې مسالې لکه تاسو کمې کټوۍ کې مسالې اچوئ دې کې پیله غوړي یا تیل واچوئ دا غوړي تیل تاسو هغه ټایم کې هم اچولی شئ که څه ټایم تاسو کوکر څه بندولو ځنه خلکو چې دې سره بیا د دې کچا خوند راځي چې دا مسالې پکې واچوي دا ښه سور کوي که نه نو د دې نه د پیازو کچا خوند دي نه د اوږې کچا خوند دي او نه د دې غوړو خوند دي. خو ما پکې یو چمچه سور مرچکۍ واچوله یو چمچه مې پکې کټوۍ مساله واچوله او دا یو چمچه مې دنیا او زیرې پاوډر مې جوړ کړي دي مې پکې واچولو. د دنیا او زیرې پاوډر سره د دې دا چې کم خوشبو روانه شي ښکلې بوی کټوۍ پرېږدي تاسو ته ښکاري دا بیخي سره شوه غوړي را پرېښو او اوبه پکې وچې شوې داسې چې سره کوي که نه نو دې کې کله هم کچه ذایقه نه راځي. دا ځنه خلک وایي که نه مونږ ځنه ټایم کې غوښه هم داسې کچه باندې کړو او هغه داسې سره کړو بیا پکې مونږ الوګان واچو بیا پکې هغه هم سره کړو بیا پکې شوروا وکړو نو دا طریقې سره کار کول وي. نو به دلته کې ما ته مټر کیمه کو تیار وګورئ اومکه طریقه ده یو مټر کیمې طریقه ریسیپي چې دا زما بدله ده هغې له مونږ مساله جوړه کړو هر څه بیا وله کیمه سره کړو غوړو کې بیا پکې ټماټر واچو بیا پکې مونږ مټر اچو نو ریسیپیانې ډېرې دي خو دا ما تاسو له اسانه طریقه وښیله. او دا کیمه چې تاسو خالص کلم سره کوي تاسو ته به لګي چې مونږ د کبابو کیمه سره کړه دونه مزه کوي.